نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د زناور جنگولو نه منع فرمایلی دا عبد الله ابن عباس وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د چرګانو جنگولو نه منع فرمایلی دا کارانګي د کمترو جنگولو نه مړزانو جنگولو نه او د سپو جنگولو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا سخت منع فرمایلی دا عام طور وګوره معاشره ته نو په معاشره کې خلک لګیاري څوک په چرګان جنگي څوک په سپي جنگي د دین رسول الله مبارک سخت منع فرمایلی دا او دویمه خبره داره چې دا زناور سره ظلم دی ځکه دا خو بیجبانه مخلوق دی او دا چې په یو بل ورچي نو په یو بل باندې ویني راماتي نو دا ظلم دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دې ظلم نه منع فرمایلی دا نو پروردگار عالم دی مونږ تمام امت مسلمه د دې عظیم ګناه نه الله تعالی مونږ تاسو